أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. مخکې آیت مبارکه کې د هجرت نه کوونکو باندې وعید بیان شولو. دې آیت مبارکه کې هجرت کولو ته ترغیب ورکول کېږي. نو فرمایي ومن او هغه څوک یهاجر چې دې هجرت کوي فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې. هجرت کول د فتح مکی نه مخکې دا فرض و. فتح مکی سره هجرت چې دی د هغې فرضیت ختم شو او هجرت چې دی دا وسوم یو داسې علاقه چې پای کې په دین باندې عمل کول ګران وي او پای کې د ایمان خطرې یا د جان خطرې یا پای کې سړی پوره په دین باندې عمل نشي کولی او بل داسې ځای چې په هغې کې په دین باندې عمل کول پای کې سهولت وي، داسې هجرت کول وسوم هغه درست دی او باعث د ثواب دی. دا شانتي د الله تعالی په لار کې جهاد کول دا هم هجرت دی. حج لتلل دا هم هجرت دی او یا د علم په طلب کې وتل یا د حلال رزق د پاره وتل دا هم په هجرت کې راځي. نو فرمایي چې څوک چې ووتلو د الله په لار کې یجد بیا به مومي فی الارض په ځمکه کې مراغمن ځایونه د اوسېدلو کثیرا ډېر وسعتن او پراخي. دې کې ترغیب چونکې ورکولی کېږي نو د هجرت کوونکي په ذهن کې اکثر دا وهم راشي چېره ما ته به هلته کې بیا د اوسېدو ځای میلاو شي او که نه، یا زما د کار روزګار به څه کېږي. نو فرمایي چې الله تعالی د ځای انتظام هم د بنده کوي او د هغه د رزق انتظام هم کوي، بلکې ډېر کرته داسې شوي دي چې په هجرت کولو سره د سړي په روزۍ کې پراخي راځي. او بل وهم په ذهن کې دا راځي چې یاره که زه هجرت وکمه او هلته ونه رسم په لاره کې زه قید شومه یا مړ شومه یا قتل کړلی شوم، د هغې وهم ازاله په ورپسې جمله کې کوي ومن یخرج
او څوک چې ووتو من بیته د خپل کور نه مهاجرن هجرت کون کې الله الله تعالی طرف ته ورسوله او د الله تعالی د رسول طرف ته ثم يدركه الموت بیا لاندې کو دلر مرګ فقد وقع اجره على الله نو شو اجر د په الله تعالی باندې د هجرت د چې کم اجر او ثواب هغه د اوشولو هغه د تمیلاو شولو په دغه نیت کولو سره او په دغه وتلو سره د کامل مکمل اجر د هجرت هغه اوشولو وکان الله عفوا رحیما غفور الرحیم او الله تعالی بخون کې مهربان دی دا عمل د هجرت دا سیوا عظیم عمل دی چې د دې د وجنا د ګناهونه هم الله تعالی هغه معاف کړل او په د باندې رحم کوون کې دی د جنت په صورت کې ومن یهاجر او چا چې هجرت وکړلو او څوک چې هجرت کوي فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې یجد بیا بمومي فی الارض پزمکه کې مراغمن زیونه د اوسېدلو کثیرن ډیر وسعتن او فراخی ومن او ها څوک یخرج چوزی من بیته د خپل کورنا مهاجرن هجرت کون کې الله الله طرف ته ورسولی او رسول طرف ته ثم يدركه الموت بیا لاندې کو دلر مرګ فقد نو یقینا وقع وشولو اجره ثواب ددا علی الله په الله تعالی باندې وکان الله او دی الله تعالی غفورن بخون کې رحیمن رحم کون کې الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین پروردگارم ته قرآن پاک سم مجبوج را نصیب کړي د مرګ نه مخکې د عمل کولو توفیق راکړي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین دې شان د پاره دعا وکړي پروردگار ته د شفای کامله عاجله دائمه مستمره نصیب کړي پروردگار دا پریشان دا غوي د مکمل صحت یابۍ د پاره پروردگار سبب وګرځي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین